ګرانو مرګرو قتلونو خو عام کیږي، مونږ تاسو ته ډیلی ریپورت کوو، خو دا زه چې د کم قتل بیانول غواړم هغه په دې 7 سپتمبر باندې د بډبیرې تاڼې په حدود شیخانو کې شوی و، چېرته چې یو کس په کور کې قتل شوی او بیا د هغه د قتل دعوا د هغه پلار د هغه په ښځه باندې کړې وه. دا ښځه چې کوم دا د اصله څنګه وچلوله، دې سره تماچه چېرته نه راله، دا ټولې خبرې به تاسو ته کوو. دا څنګه ګرفتار شوه دې حوالې سره به د ایس ایچ او اپریشن سره هم خبرې کوو، د انویسټیګیشن سره هم خبرې کوو او نور وجوهات به هم تاسو ته یادو چې وجوهات څه چې یو ښځه مجبوره شوه او هغه خاوند یې قتل کو چا سره چې هغه 18 کاله د ژوند تېر کړي. دا جی کیسر خان په شیخانو ایریا کې کور کې قتل شو. دا پروتو پولیس ته چې کله ریپورټ شو نو د والد صاحب ناصر هغه داویداري وکړه چې دا زما انګور د دې کیسر چې کومه ښځه د سمینه بیبي دا هغې قتل کړی دی او هغه په موقع باندې نه وه، چونکې بیا لیډي پولیس مونږ ځان سره کړه، انفارمیشن هم راغونډ کړو چې دا به چېرته یې، خو دا هم د شیخانو لاره کې مونږ دا ګرفتاره کړه چېرته دا وتو واله وه، مونږ ګرفتاره کړه راموسته او وومن پولیس سټیشن کې بیا جمع کړو. مودی چې کوم وه د مقتول پلار و هغه وجه څه یاده کړې وه چې دا ښځې د خپل خاوند ولې قتل کړی؟ مودی چې کوم دی هغه خو ډېرې وجې یادې کړې وې، زه تاسو ته نشم بیانولی، خو د ګریلو ناچاکي به وه، ښځې او خاوند خپلو کې نه لګېده. د دې د واده ډېر ټایم شوی و، تقریبا 12 سالې شوي او د دې اولاد هم نه او د دې به هر ټایم جنګ جګړې وې. هغې چې کوم دی هغې کې دا خبره بیا تر دې پورې راله چې قتله پورې ورسېده. دې کې د دعوه خو په دې ښځه شوی و، دې نه علاوه قتل برآمد شوی؟ یاره جي د دې انټروګیشن بیا انویسټیګیشن بیا انویسټیګیشن سټاف وکړو، دې ته چونکې کسټډي ملو شوی وه، خو هغه مل د سنټرل جیل کې به وه، نو پولیس پې کافي کوشش وکړو، خو علیکه دلته حل برآمد نه شو. بیا د مقتول چې د دې د کاروبار څه پته لګي چې دې څه کار کوم؟ مقتول داسې خاص څه کار نه و، ټاټکي مزدور او ورسره بیا دا دغه هم و چې دا نشه مو نشه وغیره به هم کوله. انسپیکټر خوشحال خان انچارج انویسټیګیشن تا نه بډبیر سره به خبرې کوو چې د کیسر خان د قتل په الزام کې د هغه کومه ښځه ګرفتاره شوې وه، هغې په خپل تفتیش کې څه ویلي دي؟ جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول کریم. کیسر خان دا موږ ته اطلاع میلو شو په 9 باندې چې یاره په یو کور کې کیسر خان قتل شوی دی. موقع ته انویسټیګیشن اسوسییټ او موږ انویسټیګیشن سټاف لاړو چې موږ قتل دا سړی په کمره کې قتل شوی و. د دې څخه هغه الزام ولګولو چې یاره دا د خپل ښځې قتل کړی ده، چونکې د ښځه وه د 14 کالو مخکې د دې واده شوی، خو د دې بچي نو دا چې کوم دی حیات آباد کې بیا خور سره پاتې کېده، څه موده مخکې یو شپږ ورځې مخکې خپتلې وه، په دغه ورځ باندې دا راغلی وه چې دې بې بدله اف آی آر کړی دی، ویشتی دی. نو بیا سخر د دې خلاف داویداري وکړه چې مقدمه رجسټر وه، تفتیش ما ته حواله شو، صاحب دی ایس پي صاحب او انویسټیګیشن ایس پي صاحب په هدایت دغه ښځه مو چې کله ونیوله انټاروګیټ مو کله 3 ورځې کسټډي مو له عدالت نه واخیسته، دې خپل جرم ومنلو بالکل چې یاره دا ما کړې ده، مانه غلطي شوې ده. بیا خپل سخر دي سر اوس خپل په عدالت کې هم کمپرومایز هم کړی ده، ښځه اوس هم داخلي سنټر جیل جیل کې پرته ده. د ښځې وجه څه وه چې دا وایي مروره ناسته وه، دا څنګه خبره؟ بالکل دا مروره ناسته وه، د خاوند سره تعلق ټیک نه و، د سخر الزام په دې باندې هغې خپل هم دا تسلیم کړی و چې بالکل او مانه دا غلطي شوې ده. او د دې بچي و؟ نه بچي نو ده، 18 کاله د واده شي خو بچي نو. یو د دې څونه وخت نه دا مروره ناسته وه؟ یاره دا خو بر تعالی د دې کور کې دا جګړې کېدي، دا بتله او راتله بار به، خو دغه وخت کې تقریبا 14 ورځې شوي وو چې دا خفه شوي وه. او د ښځو د کسټډي څه طریقه چې تاسو یې 3 ورځې کسټډي ونو دي، بیا دغه دوران چېرته یي؟ دا چې کله مونږ ونیسو نو مونږ ایل ډي پولیس سټیشن ته بوتلو، بیا هغوی په هلته بنده کړو چې کسټډي والو بیا دا سنټرل جیل کې وي، د دې انټاروګیشن دلته د جیل سوپرډ نګرانۍ کې کېږي، بیا هلته مو انټاروګیشن د دې کولو. ګرانو مرګرو، د ښځې او خاوند ترمنځ حالات دې خط ته څنګه ورسېدل دا به د انویسټیګیشن نه پس معلومیږي، خو دې کې شک نشته چې پړک د یو لاس نه نه خیږي. کاش چې موږ د دومره انتهایی حد ته رسېدو په ځای لږ د سوچ او فکر نه کار اخلو. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. آمین.